صدقۃ الفطر هر یو کس چې هغه له الله توفیق ورکړی دی نو په هغه باندې د خپل ځان او د خپل نابالغه اولاد صدقۃ الفطر ادا کول لازم. کم بالغه اولاد دی هغه شو ښځه شوه کو دی د دی صدقۃ الفطر ادا کوي نو دا د خپل بالغ اولاد اور ښځې سره یا مور سره پلار سره دی سره دا د یو نیکی د ښېګړه ده احسان دی خو په ده باندې لازم نه دی په ده باندې واجب او لازم د خپل ځان او د نابالغه اولاد دی. بیا نن سبا ډیر خلک الحمدلله زمونږ ډیر رونه بایګان هغه بار اوسیږي څوک سعودیه کې نو څوک دبۍ کې څوک یو ځای نو څوک بل ځای. په دې ورځو کې یو مسله پیش راځي هغه مسله دا ده ډیر خلک تپوس کوي چې بھائی زمونږ رور بار ملک کې اوسیږي یا ما ته ډیرو کسانو میسج وکړي مونږ بار ملک کې اوسیږو نو دا صدقۃ الفطر به مونږ څنګه ادا کوو. نو کم کس چې بار ملک کې اوسیږي هغه شو او د هغه نابالغه اولاد شو چې کم د هغه په ذمه دي هغه چې کم ملک کې اوسیږي کو سعودیه کې کو دبۍ کې د هغې ځای په حساب سره به هغه صدقۃ الفطر ادا کوي. او مور پلار شو ښځه شوه بالغ اولاد شو د هغه سره چې نور ټول سونه تړلي دي هغه به د دې ځای په حساب سره خپل صدقۃ الفطر ادا کوي. دا یو اهمه مسله ده چې په بار ملک سعودیه دبۍ بل ځای کې اوسیدونکي کس د هغې ځای په حساب سره خپل او د خپل نابالغه اولاد صدقۃ الفطر به ادا کوي. او چې کم مور پلار ښځه او بالغ اولاد یا د سره نور داسې رشتې منسلک دي هغه به د دې ځای په حساب سره صدقۃ الفطر ادا کوي.